دا تکلیفات موږ ته رالو د ډاکټر سلوی اکرام د غفلت او د ناقابلیت د وجې نه. دا زلمی امجد علي د مټې تحصیل د پړاو کلي اوسیدونکی دی. دی وایي چې په 2 مارچ 2019 زما د کور ودانې د ماشوم په کیس کې اپریشن د مټې په ذاکر خان شهید هسپتال په ګایني واټ کې د ډاکټر سلوی اکرام په لاس وشو. د اپریشن کې د ډاکټر صاحبې نه د مریض په خېټه کې کپړه یا تولیه پاتې شوې وه چې د وجې مریض ته ورځ ورځه تکلیف سیوا کېدو. په دې منځ کې موږ څو واره د مټې په مختلف ډاکټرانو وګرځېدو ولې چاته د تکلیف وجه معلومه نشوه. آخر کال لاړو سیدو هسپتال ته. هلته د ایکس ری او الټراساونډ نه واضح شوه چې د مریض په خېټه کې د لیډي ډاکټر نه په اولني اپریشن کې د صفایي کپړه یا تولیه پاتې شوې ده. زما د کور والا د ډیلیوري کیس و چې موږ د مټې هسپتال ته لاړو او هلته کې زموږ د ډیلیوري کیس وشو. موږ 3 ورځې هلته کې داخلو. نو دا 3 ورځې چې موږ داخلو بیا موږ چوټي شو. د ډاکټرې په معاینې نه په غیر موږ چوټي کړي یو او زمونږ څه معاینه نه ده کړې. موږ چې کله کور ته لاړو نو زمونږ په کور والا باندې دومره تکلیف سیوا شو چې د هغونه به نهونه تلو او درد به پرې راتو ډېر زیات، هغو به برداشت کولی نه شو. نو په دې منځ کې موږ نورو ډاکټرانو ته هم وښوه، چا به د درد دوایي راکوله، چا به د ورین انجکشنې کولې، نو هغې به څه کار نه کو او ورځ ته ورځ به هغو ته درد سیوا کېدو. نو بیا موږ د سیدو هسپتال ته منګورې ته لاړو او هلته کې چې موږ معاینه وکړله زموږ ایکس ری وشو، الټراساونډ وشو چې په هغې کې ښه واضحه راغستی شوي دي. دا هغه ایکس ری دی او زما سره دا ټول ډاکومنټ موجود هم دي. دا هغه ایکس ری دی او الټراساونډ هم زموږ سره دی، نور هم ټول زموږ سره پروف دي. نو په هغې کې هغه کپړه موجوده ده. نو هغو موږ ته وویل چې دا به دوباره به 4 ورځې پس دا اپریشن زموږ دوباره بیا راغی. 4 ورځې پس موږ هغه اپریشن په منګورې کې وکړو. نو هغې کپړې دومره نقصان کړی دی چې هغه کولمې پکې هم د هغو نه کټ شوې، د هغو اوپن سرجري مو شوه، د هغو قټه کولمه هم بهر پرېښودی شوې ده. نو دا تکلیفات موږ ته رالو د ډاکټر سلوی اکرام د غفلت او د ناقابلیت د وجې نه. د دې زلمي امجداري سره د دې کیس ټول شواهد په ریټن فارم کې موجود دي، د کومې په بنیاد چې دوی د حکومت وقت نه د لیډي ډاکټر سلوی اکرام خلاف د قانوني کارروایي مطالبه کوي. دغه رنګ دوی د خپل مریض د علاج کولو هم غوښتنه کوي. موږ خو هغه نارمل ډیلیوري کیس و موږ برداشت کولی شو. اوس موږ حکومت وقت ته دا اپیل کوو وزیر اعظم عمران خان ته، چیف جسټس ته، آرمی چیف ته او خاص کر کې زمونږ د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ته زه دا ریکویسټ کوم چې هغه دې په دې خبره، ځکه چې د هغو د کور د مخې هسپتال دی، هغه دې په دې خبره باندې سخت نه سخت اکشن والی. ډاکټر سلوی اکرام دی خلاف کارروایي وشي چې داسې ډاکټران دي د انسان سره لاپروايي کوي. نو دا موږ ته دلته کې نه دي پکار. او اوس ته دې 3 اپریشن بیا هم دی، نو هغه موږ نشو برداشت کولی. زه حکومت وخت ته دا درخواست کوم چې زما په دې خبرو باندې سخت نوټس واخلي او زموږ د دې مریض د پخه هسپتال کې نور علاج وشي. دغه رنګ متاثره خاندان تر اوسه پورې د هیلث ډپارټمنټ او د صوبایي حکومت د طرفه د متعلقه لیډي ډاکټر خلاف د کارروایي نه کولو او د مین سټریم میډیا په پوریسرار خاموشۍ د خفګان څرګندنه کړې ده. نوید اختر، سپین سر نیوز، مټا، سوات.